سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر سلورم د آیت کریمه کې دریم قانون ذکر کړي د پاره د ختمولو د بے حیاي د معاشرې نه. سلورم دریم قانون هغه دی چې څوک په پاک دامن باندې تهمت ولګي او بدنامه ولګي ناغلوم سزا ورکي د لپاره چې د خلک په کنټرول کې خلصوک بے ځای هغه نه استعمالي. ځکه ډېر کرت فسادونه اورانی چې هغه جوړیږي ناغه د خلې د رواني استعمالولو د وجې نه جوړیږي. خبره چې هغه سمه کې جبه هغه سمه چلے نو ډېر فسادونه او ډېر اورانی هغه ختمیږي او پشا کیږي. نو د بے حیاي او د فحشا د خورېدو یو سبب هغه دی چې یو انسان را پاسي او هغه په پاک دامن مسلمان باندې تهمت لګي د زنا، نو د هغې دپاره سزا ذکر کوي. والذین هغه کسان یرمون المحصنات چې بدنامه لګي په پاک دامنو باندې. محصنات هغه پاک دامنې ته وایي چې هغه آزاد عاقل بالغ او پاک دامن هم وي، په زنا او په بدکارۍ باندې هغه متهم ني، یعنی بدلمن هغه مشهور نه. نو که په داسې زنانه باندې بدنامه ولګئ ثم لم یأتوا باربعة شهداء، بیا راتلو نه کی په څلورو ګواهانو باندې فجلدوهم 80 جلدة، وهي دی لره 80 دورې. څلور ګواهان به دې پیش کوي چې یاره دې زنانه هغه زنا او بدکاري کړې ده، علی بچې نو هغې باندې حد جاری کیږي. که دا یې پیش نه کړل او صرف دې او دې بدنامه د دې لګی چې دا بدلمنه ده، نو په هغه صورت کې او بیا دله 80 کوړې ورکوي. او دا فجلدوهم دا حکم دا خلیفه قاضي او مشر ته دی چې د کلی او د علاقې کم قاضي وي کم مشري هغه به دا کوي. دا نه چې یو سړی را پاسي او هغه وایي راشه که نه وایي چې نو دغه بدلمنه ده او زه پرې باندې حد نافظوم، او بل چې نو چابکې راغستې او کوړی راغستې او چې نو درزه دې نه نور فساد هغه پیدا کیږي. د حد د نفاذ دپاره شرط هغه دی اسلامی نظام یو په اسلامی نظام کې خلیفه یا د خلیفه نائبانی، نو خلیفه ته خبره لاړه شي یا د هغه نائبانو ته خبره لاړه شي، نو هغه سزا نافذه کړي. دې د وجې نه علماو لیکلي چې د اسلامی نظام دپاره کوشش کول دا په مسلمانانو باندې واجب دي. د هغې وجه دا ده چې ډېره حصه د اسلامی احکامو بغیر د اسلامی نظام نه نشي نافذ کېدی. په هغې کې یو چې هغه د حدود دي چې حدود به هره نافذ کېږي چې اسلامی نظامي خلیفه یې، ځکه د هغه نه بغیر بل څوک نافذ کولی نشي. ثم لم یأتوا باربعة شهداء فجلدوهم 80 جلده، ووهئ دې لره چې نو 80 دورې. ته اسلام ته وګوره، اسلام څومره چې نو حفاظت د عزت د خلکو کړی دی، دومره حفاظت یې کړی دی چې اول بدکاري هغه ثابتوي نو د هغې دپاره به 4 ګواهان ګوري، او 4 ګواهان هم داسې نه، داسې ګواهان چې هغه چې شمدید ګواهان چې موږ په دې خپلو سترګو باندې دا دقه شانتې لیدلې ده، علی به پې باندې حد نافظ کیږي. او بیا بل طرف ته چې څوک راغي او هغه بغیر د تحقیق نه او بغیر د ثبوت نه هغه بدنامه ولګوله، نو هغه دپاره سزاګانې ذکر کوي 3. یو دا فجلدوهم 80 جلده، 80 دورې ووهئ چې د دا بدن خوږ شي او دې ته درد ورسیږي، سبا به دې بیا داسې کار نه کوي، د ده خوله په خپله باندې کنټرول او صحیح به استعمالیږي.
دویمه سزا غور لداده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا د گواهی به هیڅ چېرې نه قبلیږي. گواهی د مسلمانانو په معاملاتو کې دا به د نه قبلیږي. لکه دې گواهی په دې باندې ورکوي چې لکه زه په دې گوایم چې د فلانی په د باندې 1,000 روپۍ قرض دی، دا گواهی بیا د نه قبلیږي. که داسې چې د رمضان سپوږمۍ لیدلې ده او د هغې گواهی ورکوي هغه راځي نو دغه گواهی کولی شي. او چې کوم معاملات د خلکو دي د هغې وجه دا ده چې د باندې اعتماد ختم شو، د ده د ژبې چې نه هغه اعتماد نشته، د ده دا ژبه په واک کې ده نه، هسې نه د دروغو پې باندې لګي. ځکه د مال دا دعوه کول د دې نه غټه دا ده چې ته په چا باندې بدنام ولګې. د هغې نه غټ جرم هغه دا چې دغه دی کوي نو د مال دا لګول دا خو ته هېڅ هم نه ښکاري. دې د وجې نه علما وایي چې معاملاتو کې به د گواهی نه قبلیږي او تر مرګه به نه قبلیږي. درېیمه دا ده اولئک هم الفاسقون، دغه کسان هم دي فاسقان، په فسق کې کمال ته رسېدلي دي. شریعت کې چې چاته فاسق ویلی شي هغه حکم په ده باندې ولګېده، دی فاسق دی، گواهی نه قبلیږي، امامت چې دی نشي کولی، چې اذان دی نشي کولی، ځکه فسق په ده کې راغی. واولئک هم الفاسقون. چونکې دا بدکاری چې وه دا انتهایی ناکاره جرم او د دې نه معاشره هغه سخته خرابېده، نو د هغې دپاره یې سزا هم سخته ذکر کړه چې مخکې وایي چې 100 دورې به وله ورکوئ او که واده کړي نو په کاڼو باندې به ولئ. او چې هغه سخته وه نو چې څوک هیڅه بیسه په چا باندې بدنامه لګوي نو د هغې دپاره یې غټې سزاګانې هغه 3 ذکر کړئ چې دا 3 سزاګانې هغه د دپاره دي. او چې ټول عمر د ده ګواهي نه قبلیږي نو دی په خپل ځان سره ملامته کیږي چې کاش چې دا کار خو مې نه وی کړی، نن خو به راته دا مصیبت مخې ته نه و که نه. دې ځای کې یو خبره هغه ذهن ته راځي چې ګوره د بدکارۍ د ثابتولو لپاره 4 گواهان مقرر شو چې 4 گواهان گواهی وکړي او هغه هم چې شمدید نو هلې به دا ثابتېږي. او که یو ګواه گواهی وکړه او بل ورسره شته دی نه نو په دغه صورت کې به د یو ته چې نه هغه 80 کوړۍ ورکولی شي. نو بس دا خو دا مجرمانو ته چې نو لاره کولو شوه، دا خو بیا نه ثابتېږي، دا حد به چاله ورکوو. بیا دا خبره ذهن ته راځي. ګورئ سزاګانې ما ابتدا کې ویلي 2 قسمه باندې دي، یو حدود دی او دویم تعزیرات دي. حدود هغه دي چې هغه سزا الله تعالی مقرر کړی چې دا سزا به دې کس له ورکوئ، قاضي په دې کې نه کمې کولی شي او نه پکې زیاتې کولی شي، همغه سزا به ورله ورکوي. چې حد د زنا ورکوي نو د حد د زنا لپاره دا شرطونه دي چې دا 4 گواهان چې شمدید او داسې ګواهي به کوي چې په هغه ګواهۍ کې به هم لفظ د زنا وي نو هلې به چې دی نو دغه سزا ورته میلاویږي. د دې نه علاوه که چېرته چا داسې وکړل چې یو نارینه او زنانه هغې په داسې حالت کې ولیدل چې هغه صحیح حالت نه دی، د بې حیایۍ حالت دی، داسې حالت دی چې هغه چې نو شریعت نه برداشت کوي، د نامحرم سره دی، په دقه صورت کې هغه ګواهي کولی شي، هغه راتلی شي قاضي ته ویلی شي چې ما دا لیدلي دي. او چې دی ولیدل قاضي خو حد نشي نافظ کولو نو څه به کوي؟ تعزیر به ورله ورکوي. اوس تعزیر سره قاضي ته اختیار دی، که دغه جرم او دغه بې حیایي دا په قید سره ختمیږي نو قید ته به یې واچوي، که دغه چې نو په کوړو باندې ختمیږي چې د دغه نه کمي د 100 نه کمي، که په هغې باندې ختمیږي نو په هغه دې ورله ورکړي، که په بله یو سزا باندې دغه بې حیایي روکتام کېږي نو په هغې باندې دې وکړي. د هغې دغه صورتونه دي، خو چې حد نافظ کوي نو د حد دپاره دغه شرطونه هغه دي. الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر هغه کسان تابو چې توبه وباسي من بعد ذلك پس د دې نه، واصلحوا عمل نیک کی، فاولئک فإن الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی. اوس یو سړی هغه بدنامه ولګوله نو په دې کې 2 خبرې دي، یو حق د الله تعالی دی او دویم حق د بنده دی.
حق د الله تعالی لپاره به دا کوي چې دی به توبه وباسي، حد به په باندې نافذ شي. حق د بنده به څنګه ختمیږي؟ هغه باندې خو بدنامه لګولې ده، یو بلاړ شي هغه نه معافي غواړي، دویم خپل عمل به نیک کي، خپل عمل به هغه سم کي، ژبه به هغه کنټرول کی، بیا به داسې خبرې آینده کې دی نه کوي. دقه به د حق د بنده لپاره کوي، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا عمل نیک. نو چې دا دوه کاره وکړي نو فاسق بیا نه دی، فاسق نه دی، امامتم کولی شي، نور کارونه هم هغه کولی شي، خو دا دوه سزاګانې چې کوي مخکې دي که نه، یو حد نافظ کول، اتیا کوړې ورکول، او دویم د ده ګواهي نه قبلېدل، دا نه ختمیږي، دا به همیشه دپاره که دی توبه وباسي بیا هم ګواهي نه قبلېږي. فإن الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی بخونکې مهربان دی. دې ځای کې د آیاتونو نه دا معلومیږي چې دا بدنامه په زنانه باندې ولګوي نو دا سزا به سړي ته میلاویږي. علما کرام وایي دا حکم عام دی، که یو سړی راپاڅېد او په بل سړي باندې بدنامه ولګوله، یا یو زنانه راپاڅېد او په سړي باندې بدنامه ولګوله، نو هغه ته به هم دقه سزا میلاویږي، د هغې هم سزا همدغه ده. البته چې دلته د دې زنانه ذکر کړی نو د هغې دوه وجې دي. یو وجه هغه دا ده چې اصل کې عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګېدلی او په هغه سلسله کې دا آیتونه نازل شوي دي. د دې د وجې نه تذکره هغه چې د زنانو کوي، د هغې واقعه بیا مخکې راځي. او دویمه وجه دا ده چې دا بدنامه په زنانه باندې ولګي نو دا په دې کې ډېره بده ګڼلی شي، ډېره بده، د هغې هغه ټول ژوند ورسره تباه او برباد شي. زمونږ په دې معاشره کې وګوره، که یو زنانه پسې اسم دا خبره وشوه بس د هغې حیثیت هغه بیا پرېوځي، هغې ته څوک بیا انسان په نظر باندې هم نه ګوري. د دې د وجې نه د زنانه ذکر یې خاص وکړو، ورنه که په سړي باندې هم دا تهمت ولګېده نو هغه ته هم چې نو دا سزا بیا ورکولی شي. شریعت څومره ښکلی دین دی، اسلام څومره ښکلی دین دی، ژبه هغه کنټرول کا، په چا باندې بدنامه ونه لګي، غلطه خبره ونه کړي، بړوا او دوس او دلد او نه وي. ولې که دا دي وي دا چې اسلامي نظام وي که نه، د دې دپاره خپلې سزاګانې مقرر دي، تعزیرات ورته ویلی شي، د هغې خپلې سزاګانې دي، هغه سزا به ول ورکوي. ژبه بچیانو په کنټرول کې استعمالوي.